السلام علیکم ملګرو. په پیروز خټک پسې د سعودي عرب نه یو کس پیغام را لېږلی دی. دا ویډیو راسره مکمل وګورئ چې څه پیغام یې را لېږلی دی. دغه کس چې دی نو د پیروز خټک سره پاتې شوی هم دی، اوس د پی ټی آی دې پرېښې ده، نو هغه پسې یو پیغام را لېږلی دی. نو ویډیو راسره مکمل وګورئ، خپل کمنټ هم راکړئ، موږ به خپل کمنټ هم پرې ورکړو او ضرور ویډیو وګورئ، د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې نورو ملګرو ته ورسي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. پښتو کې متل کوي چې د یو کلي دله نه پېژني نو د بل کلي دله سره به ناسته کوي. نو چې یو پرویز خټک نه پېژني یا محمود خان نو د بل سره یې ګورئ. په زمانو حدیث کې راغلي دي، علما فرمایي، مشران فرمایي چې د غل سړي سره، د بېماره سړي سره، د طاووس سړي سره به په لاره نه ځئ، د شین سترګي سړي سره به نه ځئ، د سر نه چې ګنجا وي د ده سره به نه ځئ. او دا چې نور ډېرې دغه دي، نو د پرویز خټک په عمر سوا وي، زما عمر به کم وي، خو دا څومره چې زه وینمه، دا څومره چې زه اورمه، نو د پرویز خټک نه لا پاټي نه ده پاتې بس پاکستان کې. او محمود خان خو یو ادنا سړی و، لکه څنګه چې موږ دا زمیندار خلک یو، او ناظم و. خو د عمران خان د تحریک د وجې نه چې قوم په عمران خان اعتماد کو، نو دا نارینه راغی، یو ځل وزیر شو، دوباره وزیر اعلی شو. او د عمران خان څه فیصلې په ناپوهۍ غلطې وې چې د وزیر اعلی ټاس هغه عاطف خان له ورکړو، نو د هغه د اړومنۍ ټاس یې اسد قیصر له ورکړو. نو د اسد قیصر په ځای باندې دا اسفندیار خبر دی چې د پرویز خټک کوم ځای ته وجاړه. ویډیو هم وکتله ملګرو. د مسافر خپل بلاس ویستو ځکه چې د پی ټی آی نه استعفا ورکړله، د پی ټی آی خلاف ودرېدلی دی، او هغې هم هغه څه وویلو چې څه وله په خوله ورته لولي، ځکه چې د عمران خان خلک عمران خان له ووټ ورکوي، نه پرویز خټک له ووټ ورکوي، نه محمود خان له ووټ ورکوي. دوی خپل ځان پوره کړی دی، نو ایسته کې د پارټۍ نه اوس لاړل. که تاسو سوچ وکئ نن سبا چې خلک یو کس ځان پوره کړي، نو هغه بیا د بل خیال هم نه ساتي. ځکه که موږ ورې ووټونه ورکړلي، لیکن موږ د عمران خان په سر ووټونه ورکړلي، لیکن هغه چې دی نو زموږ یې هغه شان حفاظت نه دی کړی، موږ له هغه څیزونه نه دي راکړل کومه چې موږ ته پکار وو. زموږ یې ټول عمر مهنګایي ده، او محمود خان چې دی نو اوس یې ځان پوره کړی دی، ډېرې زیاتې ځمکې په سوات کې هم اخیستي دي، او پرویز خټک هم د عمران خان خلاف راچوت شوی دی، لیکن د عمران خان خلاف چې څوک راچوت شوی دی هغه بیا چوت شوی بېرته بره نه دی. نو ویډیو مو کتله، ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. که چېرته اوسئ ژوندي اوسئ.